السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه زما دوستانو خیر خیریت سره یې؟ الحمدلله. تاسو بم خی او زب خیمه شکر الحمدلله. ټول وچ الحمدلله. زه تاسو ته نن د محمود غزنوي چې دا یو صفه سالار یو لوی باچا تیر شوی د خپل زمانې په دور کې او دبا سلطنت کولو لخکر بے گرزولو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ با د شپې چکر وهلی نو دبم دا ویلی چې یاره څنګه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے په کوڅو کې ګرځېده داسې به زم ګرځم. یو ورځ محمود غزنوي په خپل د زړه کې قص وکړو چې یاره زما په یو دریو خبرو باندې شک دی. نمبر 1 یاره زه د خپل پلار بچی یم او که نه یم؟ او دویم نمبر آیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د علما دي طلبا دي چې دا وارثان دي او که نه دي؟ ولې چې ما حدیث اورېدلی دی چې دا د پیغمبر علیه السلام وارثان دي خو دا مې وی شک دی. نو شک خو په حدیث کې نه پکار خو دی وی چې د خپل زړه کې ویما چې زه د چا بچی یم او د پیغمبر علیه السلام ورثه چې د علما طلبا چې دا رښتیا ورثه دي که نه؟ دا دویم شو. دریم سوال دا دی زما د ذهن ته وی راځي او په دې زړه کې مې دا راځي چې یاره دا دریم سوال زما په زړه کې دا ګرځېږي چې صله به میلاویږي او که نه؟ صله څه ته وایي؟ اجر به ما ته میلاویږي د نیکۍ او که نه به میلاوي؟ راشئ دا واورئ. محمود غزنوي په سفر باندې روان دی، لښکر ورسره دی او کسان مخکې وروستو ډېر لوی لښکر دی، سلطنت دی، باچایي وخت دی او محمود غزنوي هم په یو ځای کې ناست دی او ټول سپایان وړاندې وروستو ترې کېږي. څه ګوري چې د دې محمود غزنوي په یو هلک باندې نظر شو. یو هلک راځي د یو دکاندار مخې ته ودرېږي، هغه د دکان والا دروازه بنده او واپس د هغه ځای نه تښتي، بیا راځي هغه چاندې کې ودرېږي، بیا منډه کي. محمود غزنوي یو اسپایي ورولېږلو چې دا هلک گرفتار کا. چې هر کله دا هلک گرفتار شو شپه ده، هلکه د شپې دې څه کول یوازې او د دې دکاندار مخې ته راځې را منډه کي، بېرته منډه کې چې دا څه لوبه او څه قیسه دې جوړه کړې ده. ویل باچا سلامت زه طالب العلم یمه، د دین تعلیم زده کومه، طلب د علم کومه. وی من طلبنو فقد وجده، چا چې د څه طلب وکړو هغه ته به همغسې میلاوي. باچا سلامت ورته وایي چې ته د دین تعلیم زده کې طالب العلمي. نو دې دکاندار مخې ته را منډه کې بیا اخوازي او منډې وخې دا ولې؟ ویل جي ما سره په ډیوه کې تیلم نشته او زما ډیوه ډېره کمزورې وه نو هغه خرابه شوې ده. نو دی دکاندار خوانه ذکر اعظم چې دنه پکې رڼا ده، دی چاودي په دې رڼا کې زه د قرآن او د حدیثو علم زده کومه، نو ځکه واپس اخوا منډه وامه په یاد وی یادومه. نو باچا ورته ویلې چې ورېږه ورشئ هلکه دله زما په کمره کې د سرو زرو ډیوه پرته ده او تیل وله واچوئ او دې طالب العلم ته حواله کوي. چې کله طالب العلم ته دا ډیوه حواله شوه او دا هلک یې رسخت کو ډېر قدر عزت سره، باچا وی محمود غزنوي چې ما له خوب راغی زه وده شومه. نو دا یاد ساتئ څوک چې د نیکۍ کار وکړي نو الله یې بدله ورکوي. ښه چې کم وخت کې خوب راغی څه ګوري په خوب کې؟ جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی او ما ته وایي چې ای محموده د دستبګین زویه، مطلب دا دی چې د پلار نوم یې ورته واخیستو نو د ده زړه ته اطمینان میلو شو
دویم ورته عقاید و جهان فرمایي تا زما وارث ته وګوره دا خبره هم ثابته شوه د ده چې کوم شکونه و یو دا شکو چې زه د خپل پلار بچی یم او که نه یمه بل دا شکو چې دا طلبا دا د علم زده کوونکي عالمان چې کم طلب د علم کوي آیا دا د نبی علیه الصلاة والسلام وارثه دي که نه دي نو هغه هم ورته ثابته شوه ای د دستبګین زویه او تا زما وارث ته دا ډیوه ورکړه د تیلو نو رب العالمین به اوس تاله د دې سلا نن درکوي نو درې واړه سوالونه حل شو د ده شکونه ووته چې او زما پلارم شته او عقاید و جهان ما ته مخامخ راغی ما ورته سلام کلام وکړو ما ته وایي چې خفه کېږه ای امتي د پلانکي بچیه نو ما ته دا علم راغی چې یو زما پلار شته ځکه عقاید و جهان خو د ځان نه خبره نه کوي مطلب دا دی چې زه د دې پلار نه پیدا یم او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې زما وارث ته تا ډیوه ورکړه تیل دې پکې ورته واچول نو مطلب دا دی چې خپل یې وویلې چې زما وارث یعنی وی فرمایل چې زما وارث ته تاسو ډیوه ورکړه او تیل هم ورکې واچول نو الله پاک دې تعالی د دې اجرونه به درکوي نو ما ته د دې سوالونو دا شکونو هغه جواب میلاو شو کم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو دا یو واقعه وه ما ته مخې ته راغله او ډېرو خلکو تپوسونه هم کړي او ما ته فرمایشونه هم کړي چې یاره دا واقعه به وي چونکې زه نن لږ بیمارم یم او زه طبیعت مې لږ ناسازه دی خو زه تاسو خفه کول نه غواړم زه به بیمارم یم کله به مې طبیعت هم خرابې انسان دی کله به راسه ټوکې ټقالم کومه کله به م خوشحالومه خو واقعګانې به زه تاسو ته لازمي ذکر کوم خو تاسو به م یو مهرباني کوئ چې دا لازمي وګورئ نو نورو خلکو سره شیر کوئ چې خلکو ته پکې فایده ورسي بله یو خبره درته کوم زه خوراک کوم نو چې زه خوراک کوم نو عقلی خبره خدا ده چې دا کم شي او زه دا سوال کوم په تاسو باندې زه خورم دا زیاتیږي زه نه خورم دا کمیږي د دې جواب ما ته بیا د موبایل په ذریعه م ویلی شي او ما له به د دې جواب راکوئ چې دا څه دي نو زه به تاسو ته انشاءالله انعام در لیږمه داسې انعام چې تاسو به وایئ چې واقعي قاري دوست محمد موږ ته ډېر غټ انعام راکړو هغه انعام اوس نه واورئ زه به دا دعا کومه چې رب العالمین تی مدینې منورې ته بوتلی کې دې نه غټ انعام نشته یا الله موږ ټول مدینې منورې ته بوتلی کې ټول وایي چې امین وما علینا الا البلاغ قاری صاحب هغه جواب ورکړه هغه درې سوالونه چې کوم بچه جواب نه دی میلاو شوی هغه جواب ورکړه تاسو یو ویډیو کې یو جواب وخت هغه ما پته ودینه مخکې ویډیو کړی ده او په هغې کې مې وویلي چې د باچا لور به هغه چاته میلاویږي چې هغه شیشې والا دی نو شیشې والا چې کم وخت کې وکته دا جینۍ په تخته باندې پرته وه لمبېدله نو هغه نورو دوو په خپله م انکار وکړو قاضي م دا فیصله وکړله چې یاره دا نکاح به د شیشې والا حقدار دی چې ده ته دا نکاح وتړلی شي انشاءالله څه وجه ورته وجه پکې دا وه چې کم وخت کې ده په شیشه کې وکته نو دا بې حجابه وه بې حجابه څنګه مطلب د دې خپې ښکارېدې د ده لاسونه ښکارېده دا یاد ساتئ مسلمانانو د زنانو آواز عورت دی آواز عورت دی اللهم لبیک تلبیه دی ته وایي حاجیان صاحبان چې لاړ شي عمرې والا حضرات لاړ شي نو سړي نارینه به په تیزه وایي اللهم لبیک په تیزه به چې د دې نه تیز ویلی شي هم بهتره ده لکه زنانه به څنګه وایي دا وجه څه ده وجه دا ده چې اواز عورت دی نو نبی علیه السلام وایي تاسو د خپلو عورتونو حفاظت وکئ دا یوازې نه ده عورت دې ته یوازې نه وایي چې زما کمیس نشته زما سراویل نشته نه عورت دې ته وایي
چې تا د نبی علیه السلام په افعالو باندې عمل وکړي دا د عورت دی وما علینا الا البلاغ